پښتونخوا ریډیو مردان د خپل اوریدونکو لپاره د خبر معیار بهتر کولو او هغې کې د بدلون راوستلو په لړ کې سټیشن منیجر ساجد محمود مشرۍ کې یوه غونډه تابع کړې شوې وه چې پکې د پښتونخوا ریډیو خبریالو ګډون وکړو. په دې موقع د پښتونخوا ریډیو د پالیسۍ مطابق پیشورانه ریپورټینګ په ذریعه نه صرف ریډیو بلکې د فیسبوک د لارې هم خپل اوریدونکي باخبر ساتلو حوالې سره تفصیلي خبرې وشوې. همدغه رنګ د پښتونخوا ریډیو مردان خبریالو افضل ممن، عبدالستار، بخت محمد، امان حبیب او محمد ایوب هم خپل تجاویز سټیشن ډایرکټر ته وړاندې کړل. پښتونخوا ریډیو خبریال او سینیر صحافي عبدالستار خپلو خیالاتو اظهار وکړو او ویل نن چې کوم د پښتونخوا ریډیو مردان کوم میټینګ د ریپورټرز سره وشو، پای کې د سټیشن منیجر د ریپورټرز سره هغه خبرې چې کوم د سوشل میډیا یا د هغې د ویبپاڼه ده په فیسبوک باندې، د هغې نه علاوه د ریډیو پروګرامز لپاره کوم ریپورټینګ و چې هغه به څنګه کوي، هغې کې به بهتري څنګه راځي. نو ډېرې ګټورې خبرې پای کې وشوې، مختلف تجاویز مخې ته رال. د سټیشن منیجر د اړه باندې هم هغه ریپورټرز ته مختلف هدایت جاري کړل چې هغې به د راتلونکي زموږ کوم ریپورټ سي چې پای کې نور هم بهتري راشي، پای کې نور هم د خپل کتونکو او اورېدونکو لپاره معلومات هغه شامل شي، د هغې د ویډیو چې کوم دی هغه هم کوالټي بهتر شي، بلکې خصوصي طور باندې کنټینټ چې دی چې هغې معیار بهتر شي چې زموږ کوم کتونکي دي اورېدونکي دي هغوی ته معیاري او معلوماتي ریپورټس چې دي هغه مهیا شي. د پښتونخوا ریډیو سټیشن منیجر او پروډیوسر ساجد محمود خپلو خبرو کې وویل چې زموږ مقصد خپل اوریدونکو ته معیاري او ذمهوارۍ سره د هر یو لمحې خبر وړاندې کول دي. هغه زیاته کړه پښتونخوا ریډیو سټیشن مردان کې موږ د ادارې سره تړلي څومره هم ریپورټرز دي د هغې یوه غونډه کړې وه. هغې غونډه کې موږ د پښتونخوا ریډیو چې څومره هم ریپورټینګ کېږي د هغې معیار مزید بهتر کولو دپاره، هغې کې نور امپرومنټ راوستلو دپاره خبرې اترې وکړې. هغې کې موږ سره زموږ دا سینیر ریپورټرز شرکت وکړو. هغې داسې په دې ریپورټینګ په دې لړ کې موږ غواړو چې موږ خپل معیار هم ښه کړو، ورسره خپل کوریج ایریا هم زیاته کړو. نو هغې سلسله کې ډېرې د کار خبرې وشولې، هغې حوالې سره مختلف انسټرکشن هم موږ یو ډیسک په جوړ کړو، هغې مطابق به ریپورټرز چې دي ریپورټ تیاري. او دې نه علاوه موږ اوس کوشش کوو چې مردان، چارسده، صوابۍ، نوشهره دغلته زموږ کوریج هم شروع شي د ریپورټر په تھرو باندې. نو دا ډېر اهم دغه دی او دې کې غټ مقصد زموږ دا دی چې څومره هم ریپورټرز زموږ ریپورټس تیاري چې هغې کې د ډېر زیات د ذمهوارۍ نه کار اخلي او چې څومره هم ریپورټینګ کېږي چې د هغې معیار ډېر زیات ښه وي. پښتونخوا ریډیو مردان د اوریدونکو د آګاهۍ او معلوماتو لپاره نه صرف خبرونو بلکې د حالت حاضره پروګرامونو معیار هم بهتر کولو حوالې سره اقدامات کوي. مقصد د خپل اوریدونکو ته د جدید تقاضو مطابق معیاري خبرونه وړاندې کول دي. سید افاق حسین، پښتونخوا ریډیو مردان.